السلام علیکم ملګرو. د پاکستان کرکټ ټیم نوې کپتان بسوکی د پاکستان کرکټ ټیم بالینګ کوچ کوم د مورنی مارکل هغه هم د خپل عہدې نه استعفا ایستلې ده. په سوجه باندې استعفا ایستلې پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو. د پاکستان کرکټ ټیم نوې بالینګ کوچ بسوکی شاهد افریدي هم د بابر اعظم کپتانۍ حواله سره د بابر اعظم حمایت کړي. پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو. ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله خو د بابر اعظم په کپتانۍ باندې خبره کو چې بابر اعظم به کپتان پاتې کیږي کنه یا نور کپتانانو حواله سره د پی سی بی څه سوچته پاغه باندې لګ ډسکشن کو. چون کې ډیر خلک د پی سی بی چې کوم دی په دې دغه کې دي چې سرفراز بنوي کپتانی یا به شان مسعود نوې کپتانی یا به د هر فارمیټ بیل بیل کپتان وساتي. مطلب د ټي 20 د پاره بیل د او ډی آی د پاره بیل د ټیسټ د پاره بیل. خو بل طرف ته بابر اعظم حمایت کې مکیار تر هم خبره کړې چې بابر اعظم د کپتان برقرار اوساتل شي. بابر اعظم لګیا سيزونه زده کوي او راتلونکي ټایم کې بابر اعظم به د پاکستان د پاره یو ښه کپتان وي. مکیار تر هم دا خبره کړې. خو بل طرف ته شهید خان افریدي هم د بابر اعظم حمایت کړي چې بابر اعظم د کپتان پاتې کړل شي او بابر اعظم د ټیم د دې ټیم کپتان اوساتل شي. د شان مسعود نه کپتان چې کم دی بیا بابر اعظم د جی شهید خان افریدي هم د بابر اعظم حمایت کړي دي. بل طرف ته پاکستان کرکټ ټیم چې کم بالینګ کوچ مورنی مارکل د ساوث افریقا بالر جی هغه د پاکستان کرکټ ټیم د بالینګ کوچ چې هغه د خپل عہدې نه استعفا ایستلې. چون کې د سره د شپږو میاشتو کانټریکټ ساين کړل شي او د شپږ میاشتې پوره نه کې او د خپل عہدې نه استعفا په دې وجه باندې وایسته. د پاکستان کرکټ ټیم ورلد کپ کې کم پرفارمنس او د پاکستان بالرانو چې په ورلد کپ کې کم پرفارمنس کړی دی دا غي په وجه باندې مورنی مارکل د خپل عہدې نه استعفا وایسته چې نور د پاکستان کرکټ ټیم بالینګ کوچ ته نیم تیار جی وجه هم دغه چې ښه پرفارمنس نه کړي. راتلونکي چې کم د بالینګ کوچ د پاکستان هغه باره کې د عمر ګل نوم مخې درغله. چون کې مخکې هم عمر ګل د پاکستان بالینګ کوچ خو عمر ګل بیا د ډراپ کو مورنی مارکل پیرا وستو. اوس مورنی مارکل ختم کړل شو نو اوس دوباره د عمر ګل نوم مخې درازي چې کې دی شي عمر ګل واپس دغه عہده قبول کړي واپس د پاکستان بالینګ کوچ شي. چون کې عمر ګل د افغانستان هم بالینګ کوچ پاتې شوی دی. ښه ایکسپیرینس دی. په پی ایس ایل کې هم د ملتان سلطان بالینګ کوچ پاتې شوی دی. په پی ایس ایل کې هم دغه ایکسپیرینس ته از ا کوچ نو کې دی شي عمر ګل د پاکستان کرکټ ټیم بالینګ کوچ پاتې کړل شي او عمر ګل راشي د پاکستان کرکټ ټیم از ا بالینګ کوچ جی. بل د بابر اعظم کپتانۍ حواله سره چې کوم اپډیټس هغه خو الریډي تاسو سره ما شریک خو امید دار چې بابر اعظم کپتان پاتې کړل شي. چون کې شان مسعود ډیر خلک ایک شان مسعود کپتانۍ سره او ډیر خلک چې کوم دیغه ایک رینه شان مسعود کپتانۍ سره فراز حواله سره هم څه خبرونه مخه لري چې کې دی چې سرفراز د پاکستان کرکټ ټیم د او ډی آی فارمیټ کپتن شي. بابر اعظم د ټي 20 کپتان شي او شان مسعود چې کوم دی هغه د ټیسټ کپتان شي. خو چون کې درې واړه فارمیټو لا بیل بیل کپتان چې کوم وی هغه مطلب ساتل بیا داسې ناممکن غونډه شي. ناممکن خو خیر نه ده ممکن نه خو بیا ټیم کې داسې انتشار غونډه جوړیږي ځکه کلاړیان چې کوم وی هغه لکه د ټي 20 او د او ډی آی موستلی کلاړیان چې کوم وی هغه او ډی آی کې هم گیم کوي او ټي 20 کې هم گیم کوي نو بیا کپتان لچ کوم دی هغه د کنفیوژن ښکار کیږي. نو دای بګوري چې د او ډی آی او د ټي 20 بیل کپتان کی مطلب د او ډی آی فارمیټ او د ټي 20 فارمیټ یو کپتانی او د ټیسټ د پاره د بیل کپتان برقرار اوساتي. یا شان مسعود له کپتانی ورکی یا سرفراز له ټیسټ کپتانی ورکی. وړي د خلک چې کوم دی هغه اوس هم د بابر اعظم حمایت کړي چې بابر اعظم د کپتان اوساتل شي جی. د اپډیټس ډیر زیات مننه. والسلام.